ترکیه له امریکا سره هوکړې ته رسېدلې تر څو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر امنیتي چارې پر خپله غاړه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې وار د مخه وسله والو طالبانو د ترکیې له دا راز حضور سره خپل مخالفت څرګند کړی و او دوی په ټوله کې د نړیوالو سرتیرو وتل له افغانستان څخه غواړي او د دې یادونه یې هم کړې وه چې د ترکیې مرستې هغه وخت دوی ته د منلو او قابل قبول دي چې د ناټو له چوکاټ څخه یې بهر ترسره کړي. خو اوس مهال اساسي پوښتنه دا ده چې که دغه مسؤلیتونه رښتیا هم ترکیې ته ورکولی کیږي نو په وضعیت کې به بدلون څه ډول وي او د طالبانو غبرګونونه ورته څنګه ارزیابي کیدلی شي. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ابوذر خپلواک زازي سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی او همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. زازی صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مه شئ. ودان زه هم په خپل وار سلامونه او نږدې وړاندې کوم تاسو ته او د برنامې ټولو لیدونکو ته. مننه کورمودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی زازی دا چې د ترکیې وړاندیزونه امریکا منلي دي او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر امنیتي چارو مسؤلیت به دوی ته سپارلی کیږي، دلته د طالبانو غبرګون هم موجود دی، نو څه فکر کوئ چې اوس مهال که چیرته دغه مسؤلیتونه رښتیا هم ترکیې ته ورکولی کیږي وضعیت کې موږ تاسې د عدلون او بدلون شاهدان کوو اوس هغه به په څه ډول وي باوجود د دې چې طالبانو غبرګون څرګند کړی؟ کورودان په دې موضوع باندې پخوا هم البته ما بحث درلودلو تاسو سره او یو شمېر نورو رسنیو سره که چیرې ووینو د افغانستان دننه یو شمېر چارواکي سیاسون او عام ولس تر دې دمه دغه موضوع نه ده منلې ده چې دوی د کابل هوایي ډګر امنیتي مسؤلیت ترکان ته وسپارل شي. برعکس بیا په مقابل لور کې که چیرې ووینو همداراز طالبانو هم د موضوع تر دې دمه نه ده منلې او وایي چې دغه موضوع موږ ته د منلو وړ نه ده چې ترکان راشي په افغانستان ته او د کابل هوایي ډګر امنیت وساتي. نو بناهن دغه موضوع کولی شي چې منفي پایلې ولري او د دې مورد ترڅنګ دا د دې سبب شي چې طالبانو ته یوه بله پلمه هم لاس ورکړی شي او هغوی هڅه وکړي چې وضعیت نوره هم التهابي کړي او خپل بریدونو ته نوره هم شدت ورکړي. او د دې موردو ترڅنګ دغه موضوع په امنیتي ځواکونو باندې هم منفي اغیزه پرېږدي. د دې لپاره چې شل کالو په بهیر کې موږ ولیدل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزل شول د افغانستان دننه بهر دوی تر ډېر حده پورې په مختلفو وسلې سمبال دي او دوی کې ډېر شمېرو سرتیرو یعنی قرباني ورکړله، ټپیان شول، ژوند د لاسه ورکړلو او خپل ملګري د لاسه ورکړل. نو دغه موضوع هغوی ته هم د منلو وړ نه ده او هغوی هم مایوسه کېږي او په تاسف سره چې تر دې دمه د افغانستان حکومت په دې برخه کې ډېر جدي غبرګون نه ده ښودلی او د افغانستان حکومت پوهېږي چې ولس دغه موضوع نه مني او ولس دې موضوع ته چمتو نه ده چې دا وزغمي او په دې موضوع باندې هم پوهېږي چې دغه موضوع کولی شي چې منفي اغیزه ولري په امنیتي ځواکونو باندې، ولې په تاسف سره چې د افغانستان حکومت هیڅ ډول غبرګون تر دې دمه نه ده ښودلی. بله خو ښاغلی زازی په بخښنې سره اوس مهال که چیرته وګورو نو تېره ورځ ولسمشر غني د خوست په هوایي ډګر پرانیستو مراسمو کې د دې یادونه وکړله چې نړیوال مې په عزت سره له افغانستان څخه وایستل او 2 کاله وړاندې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرامپ ته یو لیک استولی و چې دا چاره باید ترسره کړي. نو اوس مهال که چیرته د دوی په غوښتنه باندې دا کار ترسره کیږي او له بل اړخ څخه که موږ تاسې د دوی نورو څرګندونو ته راځیر شو چې تل چارواکو د دې یادونه کړې چې امریکا د باید با مسؤلیته له افغانستان څخه وځي او د جګړې په حال کې د افغانستان نه پرېږدي. نو اوس مهال نړیوال د وتو په حال کې دي، که چیرته دا یوه برخه په نړیوال هوایي ډګر کې دلته پاتې کیږي دا هم د طالبانو غبرګون له ځانه سره لري، دلته د افغان حکومت موقف او دریځ باید څه وي ستاسو په نظر؟ د افغانستان حکومت ته په اوسني شرایطو کې پکار ده چې د ولس رضایت ترلاسه کړي. موږ وینو چې د حکومت او د ولس ترمنځ یو لوی واټن ایجاد شوی دی او تر دې دمه د افغانستان حکومت نه ده توانېدلی چې په دې برخه کې اساسي کار وکړي او د ولس قناعت ترلاسه کړي او دغه واټن چې ایجاد شوی دی دغه واټن سره له منځه یوسي او یا چې دی یو تر حده پورې کم کړي.
او په دې اوسني شرایطو کې موږ وینو چې په اجتماعي سایټونو کې او کله چې ولس سره په یو شمېر غونډې کې برابرېږو او یا په یو مراسمو کې نو هغوی دې موضوع ته آماده نه دي چې دغه موضوع مني چې ترکان دې راشي په دې مقطع زماني کې چې وضعیت ډېر اساس ده او موږ وینو چې د طالبانو بدون هم زور اخیسته ده او طالبان هم پلمه لټوي نو د افغانستان حکومت دې باید دغه موضوع درک کړي او د دې لپاره چې د ولس ملاتړ ترلاسه کړي باید دغه موضوع ونه مني او کولی شي چې دوی لابیګري وکړي قناعت ورکړي نړیوالو ته ترکانو ته چې په اوسني شرایطو کې دغه موضوع کولی شي چې منفي پایلې ولري د امنیتي ځواکونو روحیه مورال ضعیفه کړي او د دې مورد ترڅنګ د ولس زموږ څخه خفه کړي نو کولی شي چې په دې برخه کې لابیګري وکړي نړیوال ته قناعت ورکړي او دغه د کابل هوایي ډګر امنیت دوی په لاس واخلي بله موضوع د چې راځي د کرزي صاحب او کرزي صاحب باندې ډېر تورونه دي او هغه د اوسنی کوم افغانستان چې د 20 کاله مخکې د دې بنسټ او د دې نظام بنسټ کرزي صاحب کې خودلو او کرزي صاحب په تعصب سره نه مدیریت درلود نه ظرفیت درلود او موږ ولیدل چې ټول واک او امتیازات یوې ډلې ته ورتلل دا هم د دې سبب شول چې دلته غلط ذهنیتونه ایجاد شي د یو شمېر کسانو په منځ کې او د دې موردو ترڅنګ د کرزي غلط سیاستونه د دې سبب شول چې طالبان رامنځته شي او ځل بیا هغوی تحرکات شدت وکړي او وضعیت دې ځای ته ورسېږي نو د افغانستان حکومت په اوسني شرایطو کې مسؤلیت لري ایماني او وجداني چې د ولس رضایت ترلاسه کړي او تر څو پورې چې د ولس رضایت د حکومت سره نه وي حکومت نشي کولی چې معصریت ولري او دوی وکړی شي په یو شمېر برخو کې لاسته راوړنې ولري او په دې اوسني شرایطو کې که چیرې وینو د افغانستان حکومت دې موضوع ته متوجه شوی دی ولې هغه کسان چې چارواکي دي او د افغانستان حکومت فکر کوي چې د دوی طریقه کولی شي چې دغه واټن له منځه یوسي یا کم کړي دا ناممکنه ده د افغانستان حکومت داسې فکر کوي هغه کسان چې د یو قوم په استازیتوب په هر کې دنده ترسره کوي او یا چارواکی دی او یا شوراګانې دغه کولی شي چې د ولس استازیتوب وکړي ولکه دا نه ده دغه د ولس استازیتوب نشي کولی ځکه چې دا هغه منفور څېرې دي هغه بدنامې څېرې دي او هغه قومي ټیکهداران دي چې شوراګانې دوی برمته نیولي دي او همداراز چې خپل د قوم مخه دوی ډب کړی دی تر څو پورې دوی د خپل د قوم په نوم امتیاز واخلي او دا هم د دې سبب شوی دی چې ولس خفه وي او زړده وي موږ ډېر تکړه مشران لرو پیاوړي کډرونه لرو مالکان لرو متنفذین لرو کله چې هغوی سره بحثونه کوو هغوی وایي اړیکه ټینګه د افغانستان حکومت سره ستونزې ورته شریک کړو موږ له هغه ادرسونه ورېږدي چې موږ ورته مراجعه وکړو که چېرې شوراګانو ته ورځو هغه شوراګانې چې زموږ په نوم جوړ شوي دي او موږ خبر نه یو او هېڅ ډول مرستې خپل قوم پر موږ سره نه ده کړې هغوی نو د دې ویره څخه ممکن د دوی ګټې ګواښ سره مخ شي نو هغوی هڅه کوي چې دغه زمینه هېڅکله موږ ته مساعده نه شي او دوی هڅه کوي چې دغه رابطه باید قطع کړي نو په ټوله کې د اوسني شرایطو کې وضعیت ډېر حساس دی وضعیت انتهایی دی د هر خوا نه ګواښونه د افغانستان حکومت ته متوجه دي او د ټول مسؤلیت راګرځي د افغانستان حکومت ته د دې لپاره چې موږ کله چې بحث کوو د ولسمشر یا د ولسواکي نظامونو په داسې نظامونو کې کله چې ولس رایه کاروي تمه دا وي چې حکومت باید دقیق خدمات ترسره کړي او حکومت باید په ټولو برخو ته رسیدګي وکړي او د ولس غوښتنې ومني او په اوسني شرایطو کې چې وینو د ولس اکثریت غوښتنه دا ده چې د امنیتي ځواکونه دغه وړتیا ظرفیت فهم او دغه قابلیت لري چې د کابل هوایي ډګر امنیت وساتي نو بنا د افغانستان حکومت ته په پخوا د اوسني شرایطو کې چې هغوی باید د ولس غوښتنو ته لبیک ووایي هغوی ته درناوی وکړي هڅه دې وکړي چې نړیوال قانع کړي بله خو ښاغلی اعزازی اوس مهال که چیرته رښتیا هم د دغه ډګر په امنیت مسایلو باندې ترکیه له امریکا سره خبرې کوي دلته یو له شرطونه ترکیه هم ایښي وو چې دلته د میلیاردونو ډالرو مسله هم ده چې په مصرف رسیږي باید په دې برخه کې د ناټو غړي هیوادونه له دوی سره مرسته او همکاري وکړي خو بالاخره دوی یو توافق ته ورسېدل
که د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په ټوله کې افغان ځواکونو ته سپارلی کیږي، نو څه فکر کوي چې ولې د دغه هوایي ډګر په اړوندو مسایلو باندې دوی بحث ترسره کوي چې د ناټو یو متحد د باید په افغانستان کې پاتې وي او دا چاره د دوی مخته یوسي؟ آیا په افغان ځواکونو بې باوري دلته موجوده ده یا دا چې نه دلته نور څه اهداف موجود دي؟ که چیرې ووینو زه به دا یو بس لږ لاندې راواخلم. د امریکا متحده ایالات چې دی د نړۍ زبر ځواک دی، یعنې هغه ځواک دی چې ډېر هېوادونه نوره ورسره سیالي کوي خو د دې موقف نشي کولی چې ترلاسه کړي او ستر قدرتونه دي، که هغه آلمان دی، که هغه جاپان دی، که هغه چین دی، که روسیه دی، که هند دی، ولې په نړیواله کچه ستر قدرتونه موجود لرو. زبر ځواک یو دی. امریکا خپل ګټو لپاره هغه هڅه کوي چې دوه ګونه سیاست پرمخ وړي او خپل بهرنی سیاست د درې مکاتبو پر اساس موږ پرمخ وړي: امنیتونیزم، سیاسي مکتب، جیوسونیزم او ویچینیزم. دا یو فلسفي بحث دی چې دې ته زه نه غواړم چې ورشم. په اوسنۍ شرایطو کې په دې توانه امریکا یو جوړلیک طالبان سره لاسلیک کړلو، طالبان ته یې مشروعیت ورکړلو، هغوی نړیوال ته معرفي کړل چې دغه یوه نظامي او سیاسي ډله ده. بله خواته موږ وینو چې خپل پوځیان یعنې شپې په شپې د بګرام هوایي ډګر څخه وویستل. موږ کله چې هغه مستند کړی موږ کتلو یو شمېر رسنیو چې نشر کړی وو، حتی د دوی هغه د ډوډۍ قابونه او نوشابې نور چې په میزونو پاتې وو، یعنې یو وارې ورته امر شوی چې تاسو ووځئ په دې حالت کې. نو امریکا چې د خپل پوځیان اکثریت پوځیان د افغانستان څخه وویستل او د دې مورد تر څنګ د دې لپاره چې د افغانستان د دې کوم موقعیت چې دی دا امریکا لپاره ډېر اهمیت لري او نه غواړي چې د افغانستان حکومت هم د لاسه ورکړي، نو بنا د افغانستان حکومت هم وایي چې موږ درسره یو. او په اوسني شرایطو کې که چیرې وینو خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې هېوادونو ته خپل سفرونه یې پیل کړي دي. دا د دې لپاره چې کله چې د امریکا څخه د افغانستان حکومت مایوسه شول چې نور امریکا افغانستان سره د پخوا په شکل مرسته نه کوي او دوی چې د خپلې ګټې تر حده پورې ترلاسه کړل او نه غواړي چې د پخوا په شکل په افغانستان حضور ولري، نو د افغانستان حکومت مشرتابه هڅه وکړله چې د سیمې یو شمېر هېوادونو ته دوی سفرونه ولري. چې موږ ولیدل چې د امنیت شورا سلاکار عبدالله محب روسیې ته لاړو د دې لپاره چې د روسیې مرستې ولري، ځان سره روسیې ته قناعت ورکړي چې په اوسني شرایطو کې تاسو ته اړتیا لرو نوره موارد. دا موضوع چې کله امریکا ولیدله نو امریکا یو ځل بیا په اندېښنه کې شو چې داسې نه وي چې موږ هغه شل کلنې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې درلوده دا د لاسه ورکړو. یو ځل بیا خلیلزاد ته راولېږله او موږ وینو چې یو ځل بیا سفرونه روان دي او برعکس د کله ناکله د امریکا د دفاع وزارت او شمېرو چارواکي په رسنیو کې دا خبره وایي چې موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو، افغانستان حل چې دی یعنې په جګړه کې نه دی، باید سوله وشي، مذاکرات باید یو ځل بیا پیل شي، نوره موارد. نو په اوسنۍ شرایطو کې که چیرې وکتل شي امریکا دوه ګونه سیاست پر مخ وړي او ناټو هم دغه ځواک نه لري چې امریکا د سیاستونو پر وړاندې ودرېږي. امریکا ته وایي چې تاسو په موږ باندې کومې لوبې کوئ؟ 20 کاله وړاندې تاسو راته ویلي چې په افغانستان کې تروریزم دی، دلته د دې ځینه نړۍ ته ګواښ متوجه ده، موږ باید افغانستان ته لاړ شو او موږ افغانستان ته لاړو. اوس تاسو یوازې پرېکړه وکړه چې افغانستان څخه ووځو، هماغه د دې سبب شول چې موږ بیا ووتو. نو تاسو د څه ډول سیاستونه پر مخ وړئ؟ دغه ظرفیت او دغه یعنې هغه کپاسیټي په ناټو کې د ناټو غړي هېوادونو کې نشته ده. نو په دې اساس د امریکا نه غواړي چې داسې په اسانه سره افغانستان د لاسه ورکړي او هماغه ده چې سیاست پر مخ وړي. یو خوا طالبان ته وایي چې کوم وکړلیک چې تاسو لاسلیک شوی دی موږ په هغه باندې ولاړو، برعکس په مقابل کې د افغانستان حکومت ته وایي چې امکان ولري په نظامي برخې دوی ورنه او ډېر شمېر وسله چې د شورویانو څخه پاتې وو هغه یې ذوب کړل، له منځه یې وړله او کومه وسله چې دوی ورکړل هغه موږ وینو چې په اوسني شرایطو کې د کومه جغرافیه چې دې ته دا مناسبه نه ده او نشي کولی چې ځواب ووایي. او دا د هم د امریکا هغه د برنامو څخه وو. امریکا پوهېدو که چیرې هغه پخوانۍ وسله د افغانستان حکومت سره پاتې شي نو د افغانستان حکومت به توانېدلی وي چې په راتلونکي کې زیات مهار کړي، مدیریت کړي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې سیمې ونیسي او نوره موارد. بله خو ښاغلی ځاځی اوس مهال اساسي پوښتنه دا ده چې حکومت که په یو لړ مواردو کې د نړیوالو د سرتیرو د حضور یادونه کوله
هغه دا و چې افغانستان کې یوه خلا رامنځته نشي او دلته د طالبان جګړې ته زور ورنکړي دا چاره هم وشلله. جګړه له پخوا څخه ډیره شدیده شلله. حتی نړیوالو د دې یادونه هم کوله چې د خپلو وتو پر مهال به له افغان ځواکونو ملاتړ ترسره کوي. دغه ژمنې لا هم پر خپل ځای باندې دي، خو موږ او تاسې عملا د جګړې په ډګر کې وینو چې افغان ځواکونه په یوازې سر اوس مهال دغه جګړه مدیریت کوي او بالاخره د یو شمېر ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم په جګړیز حالت کې یو معمول امر بولي. خو که نړیوال دلته خپلې ژمنې څرګندوي نو دغه ژمنې په کومو برخو کې موږ او تاسې حس کولی شو یا هم عملا څومره اقدام لیدلی کېږي دلته چې نړیوال د افغان ځواکونو سره ملاتړ وکړي او بالاخره موږ او تاسې د دې ملاتړ څخه داسې یوه ګټه پورته کړو چې افغانستان کې د یو باثباته نظام ته لاره هواره شي، یا دا چې نه دا چاره تر ډیره ستونزمنه ده چې په داسې یو حالت کې د نړیوال هم که ورادانګي نو وضعیت دوی نشي کابو کولی، ځکه چې په 20 کلو کې کابو نشو نو اوس مهال به څنګه کابو شي او موږ په کومه خوا روان یو؟ زه باید دې مسئلې ته یادونه وکړم چې دلته بحث د ګټو دی او دلته یو شمېر هغه هېوادونه چې هغه د ناټو سازمان غړیتوب لري یا د بریکس سازمان یا G7 سازمان غړیتوب لري، دوی په خپل مقابل کې د بریکس سازمان چې د 15 هېوادونو څخه هغه 15 هېوادونه چې د نړۍ 50 یا 55% صنعت تشکیلوي، تولیدوي او صادروي، دوی سره په سیالۍ کې دي او دغه دوی هڅه کوي چې په شکل د اشکالو د بریکس سازمان فعالیتونه مهار کړي او دوی هڅه کوي چې د چین چې کوم پرمختګ لري، اقتصادي پرمختګ خاصتا په اوسني شرایطو کې د ناټو غړي هېوادونه د بریکس سازمان G7 هېوادونه ځان ته یو لوی ګواښ کوي. موږ وکتل چې G7 هېوادونه پرېکړه وکړه چې چین یو لوی ګواښ ته موږ ته او چین باندې باید محدودیتونه وضع شي. په مقابل کې کله چې په روسیه کې پوتین واک ته ورسېد موږ وینو چې روسیه یو ځل بیا راژوندی شول او په ټولو برخو کې پرمختګ یې کړی دی او وقتا په وقتا د امریکا د سیاستونو پر وړاندې هم دري. نو بنان په اوسنیو شرایطو کې دلته بحث د ګټو دی چې د نړۍ یو شمېر هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې تامین کړي او خپل هغه هېوادونه چې د دوی سیالان دي هغوی مات کړي او دغه سیالي چې د امریکا متحده ایالاتو د چین ترمنځ په افغانستان کې روانه ده، د امریکا او د روسیې ترمنځ روانه ده، د ایران او عربستان ترمنځ روانه ده، د پاکستان او هندوستان ترمنځ روان ده او افغانستان د یو ډېر بد حالت کې قرار لري. د دې موردو ترڅنګ چې دلته یو ګواښ طالب ده د افغانستان د حکومت د چتر لاندې هم یو شمېر کسان دي چې هغه د سیمې استخباراتو سره اړیکه لري، د سیمې د استخباراتو د ګټو لپاره دوی هر ډول فعالیت ترسره کوي، وژنه کوي، قتل کوي، فساد کوي، غصب کوي، وضعیت هڅه کوي چې وضعیت التهابي کړي تر څو پورې د سیمې یو شمېر هېوادونه د دوی څخه خوشحال شي. نو افغانستان په ډېر بد حالت کې زه دا وایم چې د ریالیزم یو شي هغه کسان او هغه زیربط ادارې چې هغوی مسؤلیت لري چې باید ولسمشر ته ډکټورین ورکړي، هغوی باید په دې موردو باندې باید پام وکړي، تمرکز وکړي، مناسب او د وضعیت سره برابر باید ډکټورین ولسمشر ته ورکړي چې ولسمشر د هغوی په رڼا کې صحیح تدابیر غوره کړي تر څو پورې د وضعیت مهار شي. زه وایم چې د ریالیزم سیاسي مکتب ډېر ښه وایي چې په بهرني سازمانونو او هېوادونو باندې اتکا ونه شي. دقیقا د 20 کالو په بهیر کې دې څخه هېڅوک سترګه نه پټوي چې په میلیاردو ډالر افغانستان ته راغلی. دغه ډالر ډېر حد چې دی د بهرنیانو لخوا یعنی سرقت شولې او پټې شولې دغه پیسې یو شمېر چې د افغانستان یو شمېر مفسدینو لخوا دغه پیسې په سرقت ویوړل شول. ولې د دې موردو ترڅنګ که چیرې موږ ووینو دوی امریکایانو او بهرنیانو که چیرې واقعا افغانستان باندې دوی زړه سوی او غوښتل چې افغانستان کې باید یو خودکفا حکومت وي نو دلته باید داسې کارونه کړي وای زرګونایي چې موږ نن خودکفا شوي وای او امریکا ته او بهرنیانو ته نن موږ ضرورت نه لرلو. په تعصب سره ګورم هم د کابل کې موږ وینو چې د سیلو فابریکه کلونه کېږي چې دغه د کار څخه هغه د غیر فعاله ده او د کولی شي چې په ډېره اسانۍ سره فعال کړي، په سلهاوو زرهاوو نفرات په کار باندې بوخت وي او دغه کولی شي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر زیات موثریت ولري. زه هغه نه غواړم چې فلسفي بحث وکړم، په لنډه وایم چې جګدالک فابریکه شوه، نساجۍ شولې، د نوره فابریکې شولې، په سپینغر فابریکه شوه په کندوز کې. نو دوی کې په زرهاوو نفر ګمارل شوي وای نو نه د طالبانو لیږه قوي کېدله او نه د سیمې استخباراتو کولی شول چې دلته سربازګري وکړي او د دې موردو ترڅنګ د افغانستان حکومت هم خودکفا کېدل. دوی په همدې ډول
دغه موضوع د دوی په برنامو کې وه چې دوی په داسې وضعیت په دې ځای ته رسوي چې 20 کاله وروسته افغانستان کله چې ګوري د افغانستان حکومت چې کله ګوري هېڅ شی ځان سره نه لري او دوی د باید خودکفا شول نو دوی بیا اجازه نه ورکوي چې بهرني هېوادونو ته چې دوی د دوی په چارې کې لاسوهنه وکړي او یا دوی ته دلته دوی غلامان توظیف کړي دوی دلته یوې ډلې څخه ملاتړ وکړي نور موارد نو په ټوله کې بهرنیان هېڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې په لنډمهاله کې سوله راشي دا د افغانانو ایماني وجداني دنده ده چې په دې باندې تمرکز چې دغه وضعیت مهار شي موږ هره ورځ شهید ورکوو هره ورځ ټپي ورکوو هره ورځ کونډه ورکوو هره ورځ یتیمان راته په غاړه پاتې کېږي د دې وضعیت پر وړاندې هر فرد که تاسو یاستئ که زه یم که چارواکي دي که سیاسون دي که متنفذین دي که ملي سوداګري ټول مسؤل یاستو او که چیرې د دې مسؤلیت څخه تېښته کوو نو موږ د الله تعالی پر وړاندې به هم په دې دنیا کې هم په آخرت کې به ملامت یو. ډېره زیاته مننه د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی زازی. سلامت درنو لیدونکو ښاغلی ابوزار خپلواک زازی د سیاسي چارو شنونکی و چې د افغان سولې او همداراز د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل چې ترکیې ته ورکولی کېږي راسره بحث او خبرې درلودلې.